بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به د الله جل شانه کارونه او د انسان کارونه. دا ویډیو ډیره زیاته اهم ده. دا ویډیو تاسو صرف وګورئ نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې الله جل شانه څه کوي هغه کیږي، چې د انسان څه اراده وي نو هغه هیڅ هم نه ده. یو څو میاشتې مخکې مې در سره د دې جومات ویډیو شیر کړی و ملګرو. یو بدبخته دې جومات ته راغلی و او هغه د دې جومات پیټنګ پټ کړی و. داسې حالات یې جوړ کړي و. هغه ویډیو زه تاسو سره شیر کوم، تاسو به پخپله وګورئ چې دغه بدبخته څه کړي و. خو بیا الله پاک څه کول ملګرو، نن ډېر زیات خوشحاله یم. څو میاشتې بعد هغه جومات څنګه دی او چا څومره مرستې کړي دي نو هغه در سره د دې ویډیو نه پس شیر کوم. خو لاول تاسو دا ویډیو وګورئ چې کومه اول ما کړې وه. ملګرو د جمعې په ورځ باندې د 2 نه بعد، ځکه چې د 2 بجو پورې زه دلته زمونږ د قاري صاحب سره ناست وم. د 2 بجو نه واخله تر د 5 یا د 3-4 بجو پورې. په دې درمیان کې یو بدبخته یو ذلیل راغلی دی ملګرو، خو په پوره فلیننګ باندې. دلته که تاسو وکتلی شئ کیمرامین صاحب دا ورته راواله وګورئ دا یې څنګه کټ کړی دی د جومات. دا وګورئ ملګرو دا ځای څنګه کټ کړی دی. دا یې کټ کړی دی ملګرو او بیا یې جومات کولاو کړی دی. نو دننه حالات څه دي ستاسو په پړه باندې څه چلو شي. چې کوم دلته د بجلۍ فټینګ دی ملګرو نو د هغې سره دا حالات کړي. دا وګورئ دا د جومات د دننه احاطې نه ملګرو دا فټینګ راشو کولی دی. دا وګورئ ملګرو دلته اینا د دې ځای نه چې کوم د بورډ کوم کنیکشن دی هغې ټول په چوه په لاس باندې کټ کړي دي او بره چې کوم فټینګ و ملګرو نو هغې ټول رالرې کړی دی او تارونه مکمل د جومات په احاطه کې چې کوم د بجلۍ تارونه لګېدلي دي ملګرو نو هغې مکمل رالرې کړي دي. نو تاسو ما ته دا ووایه ملګرو چې لکه د دې وجه څه وه؟ خلکو چې غلا کوي ملګرو نو په دې جومات کې دلته کې چې په کوم باندې اذان ویلی کېږي هغه مشین د 5-6 روپو هغه مشین دلته پروت و، دلته پکې پروت و، دلته بیټري پرته وه، هغې ولې نه وړله؟ د جمعې په ورځ چې کومه زلزله راغله ملګرو نو همدغه ټیم و. دا وګورئ ملګرو په دې ځای باندې ورختلی دی. دا کوم ځای دی ملګرو؟ په دې باندې د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک قدمونه کېښودی شوي. دا هغه مبارک ځای دی. په دې ځای باندې خپې کېښودي دي ورختلی دی ملګرو. دلته کې وګورئ فضایل اعمال پروت دی. په دې ځای باندې دا ظالم ورختلی دی او په دې ځای باندې خپې کېښودي دي او دغه بره فټینګ یې راشلولی دی. دا وګورئ دا بره فټینګ یې راشلولی دی چې څومره ملګرو دلته دا وګورئ نه دا حال دی دا ټول راشلولی دی ملګرو. نو زه حیران دیم چې دا څنګه قسم انسان و چې د داسې قسم کار کوو ملګرو. حیران بشي. تاسو کتلی شئ چې د دې سپین ږیرې په سترګو کې اوښکې دي. سپین ږیرې ډېر زیات خفه کېږي ملګرو. حاجي صاحب ته وګورئ په دې جومات خفه دی. دا خو د ده کور نه دی که نه؟ حاجي صاحب څه به ویل غواړئ؟ داسې عجیبه کار یې کړی دی چې لکه ذهن نه مني، مسلماني نه مني. ته هم دا مسلمان نه دی. که دی مسلمان وی د به الله د کور بې عزتي نه کوله. زړه مې اوس هم دړ کوي ځکه چې موږ ته زه په کور کې اودس کوم دغه مې کور دی. خو لکه کم میلمه چې راشي د اودس اوبو ته راکتلګي رڼا خو دې په تندر شي، پکې دې په تندر شي. خو زه دا وایم چې دلته د اوبو د اودس دغه نشته که نه. دومره دا ګورونه دا ماشومان دي دوی دلته کې راغلي وو دغه لپاره. دوی ته اوبه نه وي د اودس او د څښلو اوبو ته نه وي. د دې ماشومان ته د څښلو اوبه نه وي. ظالمه د خدای تعالی دا 200 روپو پکې لاندې دغه پروت و بې تکلیفه دا به دې اوچت کړی وی. بره لوډ پروت و په دغه ځای کې دا 200 روپو دغه به دې وړی وی. مشین پروت و د لوډ سپیکر مشین پروت و دا به دې وړی. تارونه دغه کړل دا به په کباړي باندې دا به دې سیزلي او د هغې نه به یې تانبه وښکلي په 100 روپۍ به دې خرڅه کړي. موږ له دې دونه کار وکړو چې د 15,000 روپۍ باندې دا فټینګ نه کېږي دا بجلي. ظالمه د خدای تعالی د خدای کور دې وران کړو. د خدای کور نه ورانېږي الله بیا ښه باتي. خو تا ظلم وکړو، تا ځان له د جهنم یو دروازه کولاو کړله. زه دا یم زړه مې دړ کوي. خپله مې بس نه کېږي
او دا جمعه دا به آبادېږي خو چېرته له 7 ورځې بعد به آبادېږي الله پاک به رحم وکړي خو موږ یې حیران کړي دی چې اوس دا دی موږ دلته بیګام په بیټرۍ مونځ کړی دی د ماخوستنې او سهار هم په رڼا باندې بیټرۍ په رڼا مونځ کړی دی چې یو غل غلا کوي نو د هغه غل دا کوشش وي چې کله د کور خلک ودی نو چې زه هغه کور ته ور واوړم ځکه د ورځې نشي وروړلی دا یې سوچي چېرې د کور خلک به ویښ وي هسې نه تڼۍ تڼۍ مې کي خو زه دې سړي ته حیران یم چې دا مسلمان دی کلمه یې ویلې د الله جل شانه مني دا مني چې الله جل شانه 24 ګنټې په موږ باندې نظر دی او بیا هم د الله جل شانه کور ته راننوځي او دومره غټ قدم اخلي او یارې پاړه کې نشته نه الله جل شانه په هغه ټیم به کیدای شي دغې زلزلې له اشاره ورکړي چې لږ معمولي ویروه معمولي ورته ووایه چې زه خو موجود یم یا ظالمه ته دلته نه پیټنګ راشو کې یا ظالمه ته په منبر رسول باندې ولاړې ظالمه راته څه کې زه خو موجود یم زلزله راوستی شم په دې ځمکه دې دننه کولی شم یره نشته یره په هر جومات کې دعاګانې غواړلی کېږي یا الله باران وکړي سوال نه پیدا کېږي چې په موږ باندې وشي چې زموږ دا اعمال وي ملګرو ویډیو تاسو وکته هغه بدبخته مو کتو چې هغه څه کردار ادا کړی خو جومات الحمدلله سم الحمدلله د هغې نه نورم ترقي وکړه دا ملګرو د جومات هغه ټیم سره حدودو د دې ځای پورې دا جومات اوس ماشاءالله هغه کمره چې کومه شړه وه نو هغه الله جل شانه آباده کړه دا هغه ځای دی دا هغه نوې کمره د ملګرو چې دا جومات هم غټ شو دا ستاسو مینه وه ستاسو مرستې وي او تاسو په اخلاص باندې ویډیو شیر کړې وه خو زه ستاسو نه یو ګیله لرم ملګرو ډېر ماته خلک وایي کله چې زه د کرکټ ویډیو وکړم وایي چېرته د ثواب ویډیو راوړه نو موږ تاسو سره د ثواب ویډیو هم شیر کوو خو کمزورتیا ده تاسو هغې ویډیو له لیفټ نه ورکوئ خو دا ویډیو به نن هغې خلکو ته رسوئ چا چې زموږ سره په دې کې مرستې کړې وي هغې خلکو ته به رسوئ څوک چې په دې سوچ باندې د جومات ته راځي چیرې زه نقصان وکم هغه خپل نقصان کوي د چا هیڅ هم نشي کولی دا هغه پیټنګ دی دا هغه پیټنګ دی ملګرو تاسو وګورئ ماشاءالله دا الله جل شانه څومره ښکلی دا جومات آباد کو ډیر زیات خوشحاله دي د کلي علاقې خلک دا هغه منبر رسول صلی الله علیه و آله وسلم چې په دې ځای باندې هغه بدبخت ورختلی او دغه ځای نه پیټنګ راشو کولی او ماشاءالله دا وګورئ جومات ډیر زیات ښکلی شو د دې ویډیو مقصد صرف دا و ډیرو ملګرو ماته میسیجونه کول نوید به هغه جومات چې تاسو ته په جړا باندې راوتي وئ او هغه بدبخته یو داسې کار کړی چې هغه د کېدو نه و د هغه جومات څه وشو نو نن زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې ما له الله جل شانه داسې فالوور راکړي دي داسې ملګري راکړي دي چې د ثواب ویډیو زه هغې مخې ته کېږدم نو هغوی بیا کردار په هغې کې ادا کوي نو هغه کس چې هغه په دې سوچ د جومات ته راغلی چې څه سوچ به و د هغه چېرې زه به دا جومات شړ کم زه به د جومات نه پیټنګ ویسم دا جومات په ځای باندې ودرېږي خو نه د هغه سوچ غلط و ځکه د الله جل شانه کور دی د دې ذمواري د الله جل شانه د کور او د مدرسې د دې ذمواري الله پاک اخیستې ده نو چې کله د یو څیز الله پاک ذمواري واخلي ملګرو نو هغه بیا داسې وګورئ کیمرامین صاحب وښایه ورته دا جومات څومره ښکلی غټ شو غټ حال پکې جوړ شو قسم دی دا زړه پکې خوشحاله دی ملګرو عارف قاري صاحب را سره ولاړ دی قاري صاحب یو ورځ داسې و چې د دې جومات نه موږ په جړا باندې وتي وو او ډېر زیات خفګان و نن ماشاءالله جومات حال هم غټ شو پیټنګ هم ډېر زیات مزیدار شو نو څه به ویل غواړې بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ناول خو ستاسو هم شکریه ادا کوو او چې تاسو په دې باندې به موږ وی چې یاره دا جومات سیټ شي د خیره سره نو زموږ سره خو دې کې ډېرو خلکو هغې کې زنانه دي نارینه دي زموږ سره ډېرو خلکو تعاون کړی دی الله دې هغوی له اجر عظیم ورکړي د هغې بدلې دې الله ورکړي د هغې سره سره زموږ د کلي بلکې د دې جومات چې کوم داسې نګران کسان دي هغوی پکې ډېر زیات غټ تعاون کړی دی د خپل طرف نه بیا په هغې کې کلیوال دي په هغې کې نور چې کوم
زمونږ سره چا هم کړی دی چې هغه موږ ته لکه نامعلومه خلک وو چې هغوی موږ ته وایي چې تاسو زموږ نوم هم مشو کوئ، موږ د هغې هم شکریه ادا کوو، بلکې د دغې بدلې دې وله الله ورکړي او نور هم زمونږ الحمدلله چې کم څیزونه وه برقرار شو او نور جومات کې خو کار نه ختمیږي او که هر سړی د خپل دغه مناسب کوي نو دا به د دواړو جهانو کامیابي ده او ګټه ده او الله دې دې له چې کوم دی جزای خیر ورکړي. قاري صاحب هغه ورځ و چې کله راننوتې ودې کتل چې تاله په داسې طریقه ماته شوې ده، بیا دننه رانوتې پیټینګ دې وکتو، نو هغه ورځ یې خفګان او نن ورځ خوشحالي چې ماشاءالله ډېر زیات ښکلی شو جومات. یاره دا خو ډېر زیات شکر الحمدلله. بس د هر څه کې خیری یو خو د دې جومات نه د خلکو داسې بیخي په سوچ کې داسې نه او دې کې به یو خیر دا چې د خلکو ورته او د عامو خلکو ورته مخه شوله، الله تعالی د هغې نه ډېر ښکلی جوړ کو، بلکې زمونږ په سوچ او ګمان کې نه وه چې یاره داسې خلک به چې هغوی به داسې د جومات جوړ کړي او داسې خپل تعاون او د الله په امداد سره که نه. او ملګرو قاري صاحب سره ټول لیست موجود دی، کومو کسانو چې موږ سره ډونیشن کړی دی، خو زیات تر پکې کسانو دا خبره کړې ده چې یاره زموږ نومونه به نه شو کوئ، چا چې هم مرسته کړې، چا چې هم پیسې رالیږلي دي، نو الله جل شانه دې ورته ډېر زیات اجر عظیم ورکړي، الله دې دغه 1 روپۍ په 1 لاک باندې بدله کړي. قاري صاحب دا راته ووایي چې خامخا تاسو څنګه وویل چې یاره جومات کې کار نه ختمیږي، کله چې خلکو تاسو ته کالونه کول د هغه خلکو ریاکشن څه، ځکه موږ دلته هم ګیلمن یو د دې سبب ویډیو د جومات مدرسې ویډیو له ملګري ټایم نه ورکوي، خو شته پکې خلک، نو د هغه خلکو احساسات څه؟ یاره د هغې خو داسې وه چې په دې کې زه به دا ووایم چې زمونږ یو امیر محترم دی نوم یې نالمه، هغه د هغه په لاس باندې ډېر څه شوي دي، بلکې چې زما زه ته خبر هم نه یم، موږ څه لیدلي هم نه دي، هغه نګران هم دی، بلکې د هغه د خپل طرف نه داسې تعاون کړی دی چې تقریبا 1 لاک پلس د هغه خپل طرف نه په خپل لاس لګولي په دې کې چې هغه د دې نګران هم دی، داسې ورسره هر یو کس زموږ بل یو د جومات مشرانو کې دی هغوی هم د خپل طرف نه ډېر ښه تعاون کړي. نو د هغې نه علاوه چې موږ داسې کسان دي چې هغوی موږ ته واټساپ باندې خپل دغه هم لرې کړو چې تاسو زموږ نوم هم بالې، نو دا خو موږ الو بلکې دا خو د الله سره دغه دی که نه، او بل د هغې مقصد د الله سره امداد دی، د الله په لار کې د الله په کور کې امداد دی، نو ښه خبره ډېره بهترینه خبره ده، خو زموږ زړه خو ډېر دا غواړي چې موږ دا خلک الله دې نور هم دغه ورکړي که نه، او چې موږ دا خلک الله دې خلکو ته وښودلی شي چې واقعي خدای پاک د داسې خلکو نه داسې کار کوي نه کوي. ډېره زیاته مهرباني دغه قاري صاحب چې مختصر غوندې ټایم یې راکړو. قاري صاحب اوس په هم کیدای شي داسې ملګري که څه نیمګړتیا او امداد کول غواړي نو کولی شي؟ بالکل زمونږ خو اوس دغه دروازې دغه یو کس زمونږ کلي علاقې دی هغه منلې وه، داسې نور هم خرچې راځي، اوس موږ یو کس موږ له تقریبا 47,000 پلس باندې موږ ماشین او دا سیز برابر کو، په دې کې زموږ سره تعاون دی راوړی موږ دی، خو چونکې زموږ دا 2 دروازې لږې کمزوري دي، نو چې دا برابر کو که خیري نو بیا به انشاءالله دغه بشیر برادر نه کوو. او نور ډېر داسې څیزونه دي چې زه بل دا محراب چې دی دا دلته کې موږ په 30 فوټ کې زموږ دا جومات و، دا اوس تقریبا د دې اوږدوالی ممکن 58 یا 60 فوټه پورې تقریبا راځي، نو د دې دا به موږ لږ میانځ ته داسې وړو، د دغې هم لږه خپل دغه د خرچه کېږي په دغې هم که نه، محراب بهترین جوړ شي اور دا 2 دروازې هم برابر شي، په دې کې بیا موږ سره موږ خو په دې 3 پکو باندې دغه کوو، خو د جمعې په ورځ باندې خو زموږ سره ماشاءالله ګڼه ډېره وه، نو دې کې داسې دي چې د پکو هم پکې ضرورت شته، نو بس موږ خو داسې ویو چې موږ چاته ویو نه داسې، او نور الله دې هر یو کس له د دې توفیق ورکړي او ډېره مننه، الله خوشحال ساتي. ښه ملګرو دغه قاري صاحب څنګه چې قاري صاحب د محراب خبره وکړو، نو دلته دا محراب چې کوم دی نو او دا خو د دغه یوې کمرې یا د دې وړوکي غوندې حال په ترتیب باندې جوړ شوی او په منځ جوړ شوی، نو اوس چې کوم دی ماشاءالله د جومات غټ شو او دغه بل حال هم پکې راغی، نو قاري صاحب ویل چې یاره دلته دا مونږ کوشش کوو چې دا محراب د منځ ته راوړو، ځکه زیات ملګري داسې چې هغوی کوشش کوي چې یاره دلته د قاري صاحب مخې ته کینو که نه، نو دغه خبره بل د دې دروازو خبره وکړه، دا د 2 دروازې چې کومې دي نو دا کمزوري تاسو کیمرامین صاحب رانږدې که دا د ډېر وخت دغه دي دروازې دي نو دا چینجو وهلي دي، نو انشاءالله ولعزیز چې ستاسو کومې مرستې وي، تاسو کومې پیسې رالیږلې وي، کوم د زړه اخلاص هم کړی نو الله دې تاسو له اجر درکړي. دا ویډیو هم په اخلاص باندې شیر کړئ
کېدای شي داسې څوک وي چې نور هم د دې جومات نقشه بدله کړي او دا صدقه جاریه ده، دا د عمر هغه جهان کې به ستاسو په کار راځي. نو ویډیو په اخلاص باندې شیر کړئ. د قاری صاحب نمبر در سره ښکاري په سکرین باندې، د هغه سره مخامخ رابطه کولی شئ. چېرته مې الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته. د لوی الله پام.